زمونږ دا رور چې کوم دی زما دا رور مړ شوی دی او دا واړه مجوبات یې پاتې شوه د دې موږ څوک وو ته ما ته حکومت راغلی د دې دغه راکړي دا غریب چې لاړو که نه صرف د دې ماشومانو د وجې لاړو د دې ماشومانو د وجې هر یو کور کې دی 3 او 5 پراته دي خواست هم ترې نه کوو سوال ترې نه کوو چې مهرباني وکړه ته موږ له مدد وکړه او نور موږ خیر ده افصله وکړه چاچا خیر ده الله به خیر کړي انشاءالله دا وبا چې په موږ باندې راغلی دا د بجلی په وجه راغله شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی السلام علیکم ډېر په ماګرانو پښتنو کتونکو زه جاوید افریدي یم یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د اواز ټي وي په شیشه باندې حاضر شوم سره زما د خپل کیمرامین د انعام افریدي کتونکو اچینی کلي ته راغلی یم دا مهال زه اچینی کلي کې ولاړ یم څنګه چې تاسو ته پته ده مخکې د کرونا وبا و د کرونا نه مخکې یو ډینګي مرض هغه ډینګي مرض بیا دلته کې ډېر زیات سیوا دی اچینی پایان اچینی بالاکوز اچینی بر اچینی معراج بانډاش پنډو سین بابا په دغه علاقو کې کتونکو ډېر زیات په تیزۍ سره شروع دی دلته کې جی د هدایت شاه په نامه باندې یو کس وفات شوی دی پرون تقریبا وفات شوی دی همدغه ډینګي په وجه باندې دغه ورور سره به هم خبرې اترې کوو د کلي نور مشران ناست دي نن دویمه ورځ ده زه د خپل حکومتي وخت نه دا یو ګیله کوم یو اپیل کوم چې غټ غټ ډاکټران دې راشي په دغه کلو باندې د ویزټ وکړي سپری دې وکړي شي یا نور چې څومره وسایل دي ښه ډاکټران دې راشي یقینا دا وبا خو ډېرو ځایونو کې ده خو په دغه کلو کې چې کومې نامې ما تاسو سره شریکې کړې دغه کلو کې بیا ډېره زیاته په تیزۍ سره شروع ده څه به ویل غواړي زما نوم جی اختر شاه دی او زما تقریبا 45 سال عمر شو خو سرجي زما په دې اچینی کې زما ته تر ننه پورې ما ونه لیده چې ماله چېرته حکومت موږ له دلته چېرته یو خیمه ولګوله او موږ له چېرته یو ډاکټر راوستو یا موږ له چېرته یو داسې دغه وکړو یا موږ له نور څه معاشره وکړه او بل ځل دغه رنګ څه وبا راغله او هغې په وجه باندې خو هغه د ده په دغه کې لا نه وه د حکومت لا سم نو برابر شوی او فوج په حکومت کې دغه راغو خمایدار دلته سپری مې وکړو او ماشاءالله هر څه امن کې شو اوس چې کوم دی دا اوس په دې اچینی کې پاش پانډو کې په داسې سپینه وړی شوه داسې نورې علاقې شوې زموږ سره لنډې په دې کې یو داسې وبا شروع شوې ده چې د دې د وبا د وجې مونږ دا اوس اسم نشو کولی بغیر د حکومت نه حکومت څه چې مونږ سره دغه مونږ دلته کې زمونږ چې کوم مشر دی مونږ مشر کړی مونږ والے وټونه منډې ترړې مولو والې خو تر ننه پورې دی مونږ له دا د حجرې ته هم لا نه راغلی چې حجره څه چې دغه له هم نه وراغلی نو مونږ به د ده نه څه تمه وکړو دی به چې سبا مونږ له راشي دله مونږ څه ورکړو نه هېچرې هم نه ورکوو او بل به دا خبره مونږ ورسره په دې کوو چې مونږ له دې چې ډېر استعمال نه کوي بجلی په وجه باندې دا وبا چې په مونږ باندې راغلی دا د بجلی په وجه راغله جی ځکه چې بجلی مونږ ته 24 غنټې بند دی او چې دا ماشه ته اوخري خو بس وبا شوه تاسو وایي چې ډنکي نشته دا جی دا تاسو مونږ باندې وبا راوستې ده دا تاسو چې سپری مرې هر ځای کې وکئ زمونږ له راغو او نور زمونږ تاسو نه دا مهرباني ده دا تاسو نه مونږ دغه کوو غوښته کوو چې مونږ له تاسو دومره دغه هیلپ وکئ دغه پروګرام تاسو ډېر ضرور وګورئ زمونږ دا رور چې کوم دی زما دا رور مړ شوی دی او دا واړه مجوبات یې پاتې شوه د دې مونږ څوک وو ته ما ته حکومت راغلی د دې دغه راکړي خدای اوس نن چې مونږ 11 بجې بل دلته مخاخ وو دا هغه به مونږ له هغه ماشومان د هغه نه پاتې شو هغه له مونږ څه وکړو دا مونږ د حکومت نه دا خوا کوو دا سوال ترې نه کوو خواست هم ترې نه کوو سوال ترې نه کوو چې مهرباني وکړه ته مونږ له څه مدد وکړه او نور مونږ خیر دی افصله وکړه چاچا خیر دی الله به خیر کړي انشاءالله زما د وار مور چې لاړو دې رور سره به زه اوس څه وکړم د دې ماشومان سره زه څه وکړم ته ما ته یې دی ووایي زه دې ماشومان دا بیماران اوس دم پراته دي دا هم دی بېګا بوتلي راوستي غریبانان دا ځوان جان سړی که اوس درته په تصویر وښیو والله چې هغه د مرګ ونو چې د مرګ نو جي چې دا مونږ سره ماښام مونځ وکړو او چې سهار هم دغه یو خبر شو مانځه له راغو وایي دغه یې مړ شوی دی بس حوصله وکړه دا غریب چې لاړو که نه صرف د دې ماشومانو د وجې لاړو د دې ماشومانو د وجې هر یو کور کې دی 3 او 5 پراته دي دې سره مونږ څه وکړو چې
تاسو مونږ سره لږ مونږ سره هیلپ وکړئ مونږ به تاسو سره هیلپ کوو که تاسو یې مونږ سره نه کوئ مونږ تاسو سره نه کوو صفا خبره جي سبا که بل سړی دلته راغی واپس یې له شړم والله چې دا خپل ځان هم پې دغه کوو خو تاسو هم دغه کوو او مونږ سره مدد وکړئ بس مونږ به تاسو سره مدد کوو جي زمونږ بس دغه افسانه سړی اوس درته په تصویر یې وښیو والله چې هغه د مرګ ونو چې دا مرګ نو جي چې دا مونږ سره ماښام مونځ وکړو او چې سهار هم دغه یو خبر شو مانځه له راغو وایي دغه دی مړ شوی دی بس افسانه وکړه خیر دی افسانه وکړه ټول کلي تا سره خفګان کوي یار مونږ ګوره د کوم ځای نه تاسو له راغللو چارمخه کورم ودان جوړه ستا زمونږ هر څه تپوس کوو دغه یو زړه ټول دا زه نن چې زما نن څویم ورځ ده چې زه پاڅېدلی یم زما نن درېیم ورځ ده چې زه دا کټه پاڅېدلی یم خوب کې مې اوس هم زور نشته جي چې ګرځو درز راغورځېږو چې ګرځو درز راغورځېږو مونږ وایي یا الله دا مونږ په کم دغه کې ګوتاګیر کړي یو دا مونږ له دا حکومت چې دی دا حکومت ته دی راغلی دا عمران خان صاحب په ایمان چې ټولې وباګانې صحیح چې هر څه په مونږ باندې ذلیله کړي غریبي پې را باندې داسې که چې د ویلو دا د ویلو چې زه به په پاکستان کې چې په پېښور کې زه غریب سړی ختموم او دا مکه اوس هغه وبا په مونږ باندې راغی چې مونږ غریب ختموي مالداره دغه غره ښه مزېدار ورشه حیدرآباد ته لاړ شه هېڅ پکې نشته داسې دې خوا ملکونو ته لاړ شه هېڅ پکې نشته زمونږ په پېښور خو ټوله وبا خو ټوله په پېښور راغلی جي که د وړو تنګسه ده په مونږ باندې ده که د هر یو شي تنګسه په مونږ باندې ده جي مونږ خو چې ټول والله چې دو خوړو مونږ باندې څه مونږ ته ویل میټرو په مونږ په میټرو څه کوو راشه مونږ له یو هسپتال دلته سیوا کا عزتمندو زه د هدایت شاه رور یم او د هغه نن د مرګ دویمه ورځ ده مونږ دلته فاتحخانې ته ناست یو د ده ډنګ کې وه تقریبا داسې 11-12 ورځې نن دا تقریبا مونږ به علاجونه کول دی به خپله هم تلو ډریپونه به ورته خاته خو کله به ټیک شو کله به بیا دوباره شو کله به ټیک شو کله به بیا خراب شو په دغه شپه هم دته ډریپ هم ختلی دی ستنې هم ورته والې شوي دي او علاج دی لږ معمولي ښه شو بس یو نوړی روټۍ مې بیا خوړلي خو د شپې د باندې بیا داسې اټیک راغو چې دی ډېر زیات خراب شو الټیانې مو کې او تبې هم او داسې خولې هم ترې لاړې هغې نه پس دی بیا مونږ کمپلیکس هسپتال ته یوړو 1 بجه وه تقریبا هغه ډاکټر وکتو هغه ورته ټسټونه مو لیکلو او یو ډریپ او ستنې ورته ولیکلي هغې نه پس دته دا ډریپ او دا ستنې ولګېدې مونږ ول هغه ټسټونه وکړو چې کله هغه ټسټونه راغو ډاکټر وکتو ډاکټر ویل چې یاره د اینا مطلب دی چې خرابه شوې ده او دی سیریس دی ټیک نه دی نو مونږ ویل چې تاسو علاج وي چې یاره بس مونږ سره خو دغه علاج دی چې دغه ډریپونه دي او ستنې دي مزید نور څه خو نشته خو تاسو مطلب دی چې بس الله نه خیر غواړي او بس الله ته متوجه شي لکه چې مرګ ژوند د الله لاس کې دی بس مونږ ویل چې صحیح ده بس بیا دغه دوران کې دی داسې شو چې تک تور شو او له 20 منټه پس تقریبا بس دی بیا وفات شو لکه مرګ په نیټه دی مرګ هر زنده سر ته کتونکو مرګ راتلی شي ځکه چې الله پاک قرآن کریم کې په وضاحت سره فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر زنده سر ته به مرګ راځي خو بعضې مرګونه کتونکو د دغه امیر صاحب خبره ترې تاسو واورېدئ د ده په سترګو کې ډېرې اوښکې د ده په زړه کې ډېر خفګان ټیک ده په نیټه دې کتونکو دا خبره زه نه کومه خو زموږ موجوده حکومت ډېر زیات اوږده دی زه د خپل حکومتي وخت نه دا یو ګیله کومه چې تاسو دغه کلو ته راشئ کم از کم په 100% کې خو به یو 50% کنټرول شي که نه امیر صاحب همداسې ده که چېرته دلته په صحیح معنو کې سپرو شي څه ملګري نور هم ناستي کتونکو پروګرام باندې سیوا کېږي خو ضرور یې در سره وګورئ او هر ملګری در سره پروګرام شیر کړئ چې دا الله حکم ته ورسېږي پکار دا ده چې حکومت خو موږ سره هیلپ وکړي د ده د بچو سره څومره هیلپ کېدی شي چې دا وکړي بالکل اوس د ده رور مړ دی 33 کاله عمر دی 32 کاله عمر دی دا زمونږ هم ورو دا 2 ماشومانان ته پاتې شوه دا 35 دن کېږي حکومت اکټیویټي زیرو دا 0% دا ده که نه د چیني خلکو ته زما دا خواست دی چې یو کس له ووټ ور نه کوي که MNA که MPA که ناظمي ووټ مو ورکوئ ځکه چې تر اوسه پورې MPA په سکرین نشته یو دا مسله وشوه وختي چې کوم دی یو بل ځوان مړ شو په چیني بالا کې هغه نه واړه ماشومانان ځوان هلک هم دی ډنکي نه مړ شو ښه بله ښځه مړه شوه نن 2 ورځې مخکې
ناوې کوټه ته پاتې شوه هم زمونږ د کلي و بره چیني کې څه شو دا 3 حادثې په دې کلي باندې راغلې 3 کورونه روان شوه خبره وسې په ایم د دې علاقې ایم پی ای دی هغه خو بالکل چې کوم دی هېڅ قسمه ریسپونس نه ورکوي د دې خلکو لا د عوامو لا ځکه چې دا د عوامو په پاور اسمبلی کې کینی د هېڅ قسمه خپل پاور نشته د عوامو په پاور هلته ناست دی نو حکومت چې کوم دی په دې کې بالکل لکه هېڅ قسمه توجه نشته دی او کتونکو دا په سکرین مخامخ چې کوم ماشوم تاسو ته ښکاري د دغه ماشوم یقینا زندگی خو نیمګړې نیمه خوا شو پلار دا کتونکو د بچي دپاره یو دیوالي او دغه شان یو پرده وي ټیک ده تره به یې وي ماماګان به وي هېڅکله زموږ الحمدلله پښتانه په داسې یو ریرونو باندې په داسې خورینو باندې سر عمر کوي خو د پلار مرتبه هغه چې کوم د دې ته نشي میلاوېدی ماشوم السلام علیکم نامه دې څه ده بچي ابوبکر سکول کې سبق وي کوم سکول کې بچي څه نامه ده سکول اقرا روضة الفرقان ته خو بیا سپاري سبق کې مې بچي سپارې سبق وایم درېمه سپاره ماشاءالله بچي درته ووایه چې پلار دې وفات شو خفه خو به خامخا یې په دې کې خو څه شک نشته دی دا څه د وجې نه بچي لاړو سرجي بیمار و ما ته وایي سرجي بیمار و کتونکو څومره په ادب کې ماشوم دی تقریبا عمر دې څومره دی بچي 11 کاله کتونکو زموږ پښتانه خلک ډېر غلط بولي وایي دا دهشتګرد دی دا چې کوم دا شر پسند دي دا شر خوري خو الحمدلله زموږ په دغه پښتونستان کې داسې ماشومان چې څومره ښکلي انداز کې بس په 2 ټکو کې ماته پته لګي ښځې کتونکو د ماشوم خبره ترې ماشوم ډېر زیات خفه دی پرون یې پلار وفات شوی دی زه ته تپوسونه کومه یقینا وایي سوځي هغه چې په کوم ځای وربلېږي دا یو بل ماشوم ناست دی کیمرامین انعام صاحب دا راوله ماشوم السلام علیکم وعلیکم السلام خبرې تیزې کوه بچي څه نامه دی دا عبدالله عبدل ماشوم اسکول وی عبدالله اسکول وی که نه کوم کې ته کوم کر اسکول کې ته سپاري سبق وی قاعده وی که نه ماشوم پلار دې لاړو خفه خو به خامخا یې تا به ورته ابو ویل که نه څه به یې دله روړه و که نه چې تا به دې څوک وخته روړه به یې دله اوس به یې له څوک روړو ماماګان بیا کتونکو خلک وایي میډیا والا خلک جړی هی پروګرام نه لږ سیوا شو اوس ماشومان هم تقریبا د زړه زور یې ختم دی دا ماشوم خو زه ډېر نه یم خفه خو خامخا به خفه وي دا مونږ په دې چینی بالا او عجیبانډه کې او په کوزه چینی کې او پرون بل ما ماشومان بوتلې خپل دوا او کور والا بوتلې و نو هغه ډاکټر ویل چې کم ځای نو ډاکټر ورته مګه سره ویل چې به تاسو مکو بس یا به چینی وي یا به لنډي کوتلی بس ډایرکټ هم داسې ډاکټر راته ویل آی دغه ته پته چې مونږ ماته ویل چې کوم مریض راځي چینی کوم مریض راځي عجیبانډه کوم مریض راځي چینی نو ماته چې دلته کې په کمپلیکس هسپتال د دومره موږ واتس اپ ګروپ باندې دا خبره لیکلې و موږ شیر کړې و موږ ویډیو هم کړې و لکه غونډه چې کم از کم نور هیڅ هم نه زموږ په علاقې کې کم از کم هغه مچر مار سپری خو دیو کې کنه کتونکو غټو اعلی حکامو ته دا ویل غواړم چې دغه ماشومانو باندې تاسو نظر واچوئ او دې سره ودرېږئ او تعاون ورسره وکړئ یو جهان مننه راکړئ ماته اجازت سره زما د خپل کیمرامین د انعام افریدي هر چېرته کې چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ پاکستان زنده باد والسلام